دیگر وای چې انسان ته فیکج ورکړي چې دې کې د عبادت کو دا عبادت ته دومره ثواب لري. غافل خلق دا رویښ شي او دوی د ګناهونو نه توبه وباسي، دوی د الله عبادت کی، دی الله رضا کی، ځکه الله رب العزت د خپل بخشش او مغفرت د پاره باندې لري. او ذوالحجه یعنی د غټ اختر میاش او بیا د غټ اختر د میاشتې چې کومې لومبه لسر وزیدي نو دی باندې قران کریم کې الله رب العزت قسم خوړل والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله په سبا مې د قسم وليال عشر او بلس شپو مې د قسم. علماء ذکر کوي، علماء تفسیر چې دغه لیال عشر نه مراد لومبه لس په د ذوالحجې دي، دغه اختر د میاشتې دا لومبه لس ورځې. او استادان وایي دي کې اشاره ده انسان ته وایي چې ویښ شه هغه کم د نیلام وختونو هغه د نسشي هغه د نه پزول تیر شي دی کې الله رضا کا لکه ساره ټیم لیال عشر ليله القدر شپه دی کې الله رضا کا الله رب العزت دی دنیا او آخرت وانه خسته. غفلت کې وخت مت راو، غفلت کې وخت مت دغه رنګه قران کریم دام ذکر کړی دی کې ذوالحجې میاش کې حج الله چې د نصر مسلمان باندې چې صاحب استطاعتي هغه باندې الله رب العزت حج فرض کړي. واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا. سورہ حج کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف جوړ او چې بیت الله شریف جوړ کو الله ورته فرمایا ابراهیم علیہ السلام وسیلانو کا خلقو کې اے خلق بیت الله جوړ شو حج لرازه. ابراهیم علیہ السلام الله رب العزت تو فرمایل دې ټولي دنیا ته به زمان आवाज شوق رسه ځکه او کې آلات نو میډیا نه دا لاؤڈ سپیکر وغیرہ نو. ابراہیم علیہ السلام تا اللہ فرمائل تو اعلانوں کا آواز رسول زما کا